د الله تعالی ارشاد د نفل کوونکي په حق کې. الله تعالی ارشاد فرمایي چې زما ولی یعنی دوست سره دشمنی کوي زما له طرفه هغه ته اعلان جنگ دی او هیڅ څوک زما نزدېکت د هغې څیز په نسبت زیات نشي حاصلولی کوم چې ما په هغه فرض کړی دی، یعنی د ټولو نه زیات قرب او نزدېکت ماته په فرایضو ادا کولو سره حاصلیږي او د نفلو په وجه بنده ماته ځان رانږدې کوي تر دې چې زه هغه خپل محبوب جوړ کړم، نو بیا زه د هغه غوږ شم چې په هغې سره هغه اوري او د هغه سترګه جوړه شم چې په هغې سره هغه ویني او د هغه لاس جوړ شم چې په هغې سره هغه څه څیز نیسي او د هغه پښه جوړه شم چې په هغې سره هغه ګرځي. که چېرې هغه ما نه څه غواړي نو زه هغه ته ورکوم او که د څه څیز نه فنا غواړي نو فنا ورکوم. پیدا کېږي سترګه غوږ جوړېدو مطلب دا دی چې د هغه لیدل اورېدل ګرځېدل ټول زما د مرضۍ تابع شي او هیڅ خبره هم زما د مرضۍ خلاف نه کوي. څومره خوش نصیبه دي هغه خلک چاته چې د فرضو نه پس د ډېرو نفلونو کولو توفیق میلاویږي او دا دولت ورته نصیب شي. الله جل شانه دې په خپل فضل سره ماته او زما دوستانو ته هم نصیب کړي.